ما پېښور کې چې څونه هسپتالونه دا ما ټول کتلي دي د سهار به رالم او د شپې 10 بجې 11 بجې د پېښور مطلب نن یو ټېسټ وکړه نن بل ټېسټ وکړه او بیمار پاک حال کاله او الحمدلله دې مولوي صاحب زه راغلم یو پیرول راغلم دا مې دویم ځل دی او تقریبا په روپۍ کې چې اتانې نه نو شپږ انې پیدا شکر دی شوې ده زما واړه بیمار دي د کینسر بیمار دي د پېښور کې ما یو هسپتال پرې نه هو په منګوره کې مې پرې نه هو سیدو شریف ته اوسېدلی ما بیا او الحمدلله دونه فرق زما د بیمار راغی چې اوداسو مانځه ته دې ته په خپله باندې کیني پاسي شکر په دې سات باندې چې غسلخانې ته په خپله باندې ځي خو الحمدلله د الله ډېره مهرباني ده چې زما د بیمار سره چې په روپۍ کې نیمه نه دی نو تقریبا شپږ انې فرق یې راغلی او انشاءالله ترکه مې په وجود کې صحیح نو د استاد جي له به زه راولم زه سیدا جان مې نوم دی د جانډۍ مرکز د تخویه د علاقې نه راغلی یم او زما واړه بیمار دي د کینسر بیمار دي د پېښور کې ما یو هسپتال پرې نه هو په منګوره کې مې پرې نه هو سیدو شریف ته اوسېدلی یم بیا دې دغه ته پېښور ته راماچ کړم خو د دې استاد جي ریډیو چلېده په دغه باندې او هغه چا راله راکړه زما ته وایي ته داسې مهرباني وکړه چې ته د استاد جي له دا بیمار ورسوه چې دم یې کړي مختصر دوايي به وله ورکړي او که الله یې ورسره شفا کړي نو بیا دوباره لاړ شو که نه وي نو څه خبره نه نو چې زه رالم ما په لومړي ځل باندې رالم نو دغه بیمار ما راوسته او زه دوی مې راواغېسته تقریبا د یو 5,000 روپو دوی مې راواغېسته د دریو بیمارانو دپاره او الحمدلله دونه فرق زما د بیمار راغی چې اوداسو مانځه ته دې ته په خپله باندې کیني پاسي او شکر په دې سات باندې چې غسلخانې ته په خپله باندې ځي او روټۍ به نه شو خوړلی د دې تکلیف نه زړه به یې بند و که زرها به مو هر قسمه قوام مخې ته کېښودو هغه به د هغې نه تېر دی په خوله کې به یې خټه خټه کېږي ډېرېږي الحمدلله نن هغه بیمار دی نن ما بیا راوستی دلته ناست دی د استاد جي ورته لږه دوی ولیکله مختصر خو هلته پې هغه کسان پوه نه شوي دا استاد جي درته دوی مې یو څه چټه مې یو څه چې هغه ورته پال پرهېز د هغې وښیي په طریقه ورته وښیي کېدای شي میلاو شوي سلانې میلاو شوي خو الحمدلله د الله ډېره مهرباني ده چې زما د بیمار سره چې په روپۍ کې نیمه نه دی نو تقریبا شپږ انې فرق یې راغلی او انشاءالله ترکه مې په وجود کې صحیح نو د استاد جي له به زه راولم او دم درود چې څه دغه یې هغه به پې کوي که خیر او زما دا پخه عقیده ده چې خدای به له روغتیات ورکړي او ټولو مسلمانانو ته زما دا خواست دی چې دې ځای ته راشي دلته څه رشوت نشته دی لالچ نشته دی چې تا له څه دوایي درکړي د هغې قیمت په هغې هغه خواري کړې ده محنت یې پرې کړی دی مزدوران دي ورسره که نه بوټي راغونډوي د بلبل ځای نه دواخانې له بوټي راغونډوي د هغې نه دوایي جوړوي د هغې به خامخا څه نه څه منافع مزدوري به تاسو د هغې نه اخلي چې هغې باندې د هغې خرچه کېږي او انشاءالله که خیر بل خوا ته مه ځئ ما پېښور کې چې څونه هسپتالونه دا ما ټول کتلي دي د سهار به رالم او د شپې 10 بجې 11 بجې د پېښور مطلب نن یو ټېسټ وکړه نن بل ټېسټ وکړه او بیمار پاک حال حالات دي او الحمدلله دې مولوي صاحب زه راغلم یو پیرول راغلم دا مې دویم ځل دی او تقریبا په روپۍ کې چې اتانې نه نو شپږ انې پیدا شکر دی شوې ده او بیا هم زه راځم که خیر تر هغې پورې چې ترکه مې په وجود کې صحیح مرګ او ژوند د الله لاس کې ده زه خپل ځان نشم بچ کولی بچی به څه بچ کړم ښځه به څه بچ کړم خو نه انشاءالله دا ځای صحیح دی او شفا به له خدای ورکوي